بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مازوګ په دوستانو پر چنار کې ترغ په فرر په جینئ په سر باندې قتل کړو. دوستانو د واقعیت څنګه ده که تاسو د واقع باندې ځان خبرول غواړئ موږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ چې کوم ملګری موږ په چینل باندې نوی دي هغه د موږ چینل مغه ځان سره سبسکرایب کړئ، کله نشان دی چې موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاوي شي. دوستانو وخت اخري دی، تر اور ورره په جینئ په سر باندې وران شوی او تر په ورره اور ورره په تر وېشتو د په نتیجې کې یو ها د دنیا کې پاتې نه شو، دواړه د دنیا نه لاړل. ایو جینئ په سر باندې دواړه یو بل وېشتل. د رشتو کې چې کوم مقدس رشتې وي هغه مونږ پامال کړي، هغه چې کوم مقدس رشتې وي هغه چې کوم حیا عزت د مونږ د سترګو نه هغه حیا او عزت کو شوی دی. کنه یو تر چې هغه واده کړی هغه یې جینئ سره لینو، هغه جینئ به دواړه لیبول او دا دواړو یو بل ته ویل چې ته کلار شه، بل به ویل چې ته کلار شه. آخري نتیجه د دې پرې وتله چې دواړو یو بل ویشتل او دواړو کې یو هم بچ نشو. دوستانو دا د مونږ معاشرې یو داسې بدنما غوندې چهره ده چې دا مونږ معاشرې کې روزمره بنیاد باندې د واقعیت کیږي. داسې رشتې چې تر اور وراره یعنی پلار او زوی غوندې رشتې چې دي هغې میانځ کې داسې دراړې د جینئ کې راولي چې هغې باندې بیا یو بل قتل کړي. یوه به بل ته ویل، بل به بل ته ویل چې ته کلار شه، هغه به چې نه زه نه کلارېږم، ته کلار شه، دې ته زه اول زه وې راغلم، بل به چې اول زه وې راغلم. هغې په نتیجې کې دغو یو بل سره دومره زیات مخکې وتلو چې یو بل قتل کړو. پرچا به چا باندې کېږي؟ ته جینئ باندې به کېږي؟ نه، چا باندې وشوله؟ هېڅ چا باندې پرچا ونه شوله، بلې چې یو بل یې ویشتلو. بس د معاشرې کې د چې کوم ځای کې اوسېدو هغه ملت کې صرف بدنام شو او صرف یوې جینئ د لاسه بدنام شو. او هغه چې کوم هغه تره بچي هغه به چاته څه مخ ښیي چې مونږ پلار چې دا دومره غیرت باندې قتل شوی دی، چې جینئ په سر باندې قتل شوی دی. دوستانو داسې خو ځناور نه کوي، داسې خو ځناور چې دي هغو هم دا کارونه نه کوي. هغو هم بیا چې پوه شي چې دا غلط کار ده نو هغې نه ځان کلار کړي. خو دلته چې دا تره او وراره میانځ چې کومې پردې وي هغه ټولې ختمې شوې وي، هغې وجې دا واقعه پېښه شوه. دوستانو تاسو دې باره کې څه رایه ده؟ کمنټ سیکشن کې خپل رایه اظهار ضرور وکړئ. والسلام.